أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سورة التکاثر مکی سورت ہے، نزول کے شپاڑسم دے رستو د سورت کوثرنا. مکی سورت کے اثبات د قیامتو نو دلت کی سبب د ہلاکت بذکر کئی. دعوت سورت بئی تزہید فی الدنیا، د دنیا نا بے رغبتی. اولنا تزہید فی الدنیا او اصل سبب د ہلاکت چاغه مالو نو داغی تذکرہ بکئی. سبب بذکر کئی حقیقت د دنیا او آخر کی تذکرہ بی د قرآن کریم د صداقت. قیامت کے بہم در قرآن کریم پا بارک تپوس کیگی. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. الہاکم التکاثر، غفلت کیا چولی تاسو ډیر والد مالونو. دنیا کې چې ګوره اکثریت په لحاظ سره خبره ده، خلق ځان لا دنیا ډیرئی، د یو بل سره سیالی کوي. د مال دومره شو نو زما د دنه کم ولی ده، زما د دنه زیات شي. نو الہاکم التکاثر، غفلت کیا چولی تاسو ډیر والی د مالونو. مال ده دنیا دا ځان زیاتی ډیرئی، زما د مال ډیری، زما د دنیا مال و اسباب زیاتی لگیا دی. ہر شی کے دے لگیا دے سیالی کئی. الکا سیالی کے نو پا دا آخرت دا پارو کا نیک و اعمالو کے سیالیو کا. نو الہاکم التکاثر، غفلت کیا چولی تاسو ډیر والی د مالونو. د دین نا غافل شوی ای، د قرآن نا غافل شوی ای، د آخرت د عمل د پاره د عمل کولو نا غافل شوی ای. دا سشی غافل کړی ای تکاثر. وې زمانہ دې ددن زیاتی مال دے، جیداد دے، بنگلا، کوٹا، دارنگی سورلی وغیرہ سشی دی دنیا چی خلق پائے کے فخرو نہ کئی. ما تا نگورے زما سمر دی وئی، سمرہ مال و جیداد دے. کلے سے سڑے خبر کئی ویتا ول زان ما سر برابر کا نورست خبری کوا تا چا سر خبری کے ہوئی. غفلت کے آنچولی تاسو دا ہر شی تکاثر ډیروالی. اصل مسئلے تا اصل چی دا فائدے کار دے داغین غافل کری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلیو
او خيار سره هغه دی چې د مر نرستو د پاره تیاری وکي. نو دا سره غفلت کې اخته دی او نن سبا غفلت بیا ډیر زیات دی. مخکې خو صرف مال او دولت ته جیداد ده کوټه ده سورلی ده. وس په دې وخت کې نور سيزونه دي. جامو په لحاظ سره چې ګوره نو هم سیالي ده. اب بیا دلته کې چې کوم موبایل راوتل نو موبایل کې سیالي ده. یو سره یو شان ده دی وینا زما سره د دې نه خي سورې استعمال کی وینا د دې نه بل خراغل هغه ورکی ورپسې پیسې ورکی هغه نه غټ واخلي ورپسې چې سورې تیر شي هغه نه غټ واخلي. او زما د ملګری دی موبایل یو زما سره دی نه زما د ملګری سره دی سورلی او ما سره دی نه زما د ملګری داسې جامي او زما دی نه پدې کې لګیا دي اخته دي. اصل مسئله ته اصل چې کوم کارو هغه پر خو دي عمل دی علم دی ځان په کولی سبق دی سبق پر خو ولې خلک لګیا دي په نور سيزونه کې اخته دي تکاثر کې اخته دي. الهاکم التکاثر غفلت کې اچولې تاسو ډیروالی تکاثر یو بل نه زیاتواله یو بل نه سره زیاتواله کې پارس کی چی حتا زرتم المقابر تر دې پورې چې تاسو ودرې دې قبر تا یا حتا زرتم المقابر تر دې پورې چې تاسو ملاقات کو د قبرونو زیارت یو کو دې د پاره یو کو یا حتا زرتم المقابر تر مرګ پورې د قبر ته د ودرې دو قبر ته کوزیدو پورې لګیا ده غفلت کې اخته ده تکاثر کې اخته ده سیالي کې اخته ده سو پورې کوي تر مرګ پورې حتا زرتم المقابر تر دې پورې چې تاسو زیارت کو د قبرونو مطلب لاړې قبر ته کوز شوي او قلار نشوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دو سيزونه دي من هو معنی لا اشبعان. یو هغه خلق دی چې هغه سیالي کوي لګیا ده یو هغه دي دو یو دا ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی کله چې د سړی عمر زیاتیږي نو د دو سيزونو حرس هم زیاتیږي یو د مال سره یو د عمر سره. سمرا سره زیاتیږي عمر زیاتیږي بډاوالي طرف تزي دی وای چې زما خو بسل کاله عمرې اخوا د نور په پاتی زما به زر کاله عمرې دی لګیا دی نه زه عمر مرمنا یو سری ته وای نو الګا موږ به ټول مرو ها وای زمرمسو الګا مرد په تیارې کوا اقار شي زمونږ نیکو یو زید تلو تپوسلا سړی پروت ته سبازه نصيحت خبره وته وکړي یو خبره وته دا وکړه ځامن دي او دا ځامن راټول کا او دې ته نصيحت او وصیت وته وکا ولې پته نه لګي هغه پس را پاسې دا غزینا پاسې دې خو نشو وای کراوي تاسو چاري بیلچا چاري راوړي ددا داسې سیوکم وې سمرمسو اقزن را پریوت لاړ ساتي لاړ مرشو یو سړی بداوي وې سمرمسو ان هر یو سړی ممري تبا مره بل بمري زبم مرم ټول د مرګ مال لنو کله چې سړی پیدا شو نو دی وس لګیا دی مرګ تر روان دی دا نه چې دی بس زیب د دینه به اخواته نور خوای تر تزینا د چې کله دی پیدا شو نو دی د عمر نو زدر کټکیږي رو وخت کټکیږي ورځ کټکیږي سیکنڈ کټکیږي منٹ کټکیږي घंटे کټکیږي اچھا ویلی غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی کہ گردون نے تیری عمر کی ایک گھڑی اور گھٹا دی دل لگے دا سیکنڈ دا ابازی
غړیالونو کې وزنی او وزن اخوا دی خوا کی غړقیږي ټک ټک کوي او دغه چې څنګه ټکی وکړو مطلب کټ 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 او سکند کټ شو سکند کم شو بیا ورپسې منټ بیا ورپسې غنټه چې کله پوره شي نو دی بیا ټنګاره شروع کی الګه دومره لاړه دومره شپېته منټونه لاړه شپېتو کې ضرب ورکې دومره سکندونه لاړه په غنټه باندې کړنګ کوي دا وخت د عمر نه کټ کیږي کال پوره شي دی وی الګه کلیزه دوی دا لګیاله خلک دغه وې زما کال پوره شو په دې کال باندې په دې وخت باندې په دې تاریخ باندې زه پیدا شوم دې لګیاله خوشحالي کوي ځان ته کې خو ده کټ کوي دا غیر رسمونه دي غیر رواجونه دي اګه ستاد عمر نه یو کال کټ شو ته خوشاليږي دې لګانه مرته نزدیکیږي اګه کم طرف ته چې روانه هغه له تیارې وکا دیسه کوي نه خوشالي کوي ما یو کالو شوخه کال غټ شوما غټ نشوي عمر دې کټ شو دې خوشاليږي حتا زرتم المقابر تر دې پوری چې تاسو مرګ پورې لاړې لیکن دغه تکاثر نه قلار نشوي د مال د زیاتوالی نه د یو بل سره د نورو سيزونو د دنیا د مال او اسباب داغي د زیاتوالی نه قلار نشوي دی وی اچھا ویلی وی سامان 100 برس کی ہے پل کی خبر نہیں د سلو کالو د ځانلا نه کړلی سامان مال او اسباب تیار کړلی او د پل خبر نشتی وي ښا د یو قدم اخوا ته خبر نشتی سبا کیږي د کل خبر نشته سبب سکیږي او د پل خبر نشته چې قدم اخوا ته وسکیږي یو پل بل پل اغسته دی وي او د یو پل نه اخوا ته خبر پته نه لګي سکیږي او د سامان تیار کړل د سلو کالو لپاره تنظیم کړل او سره آپ خوشاله روانو خلکو تاسو کړه ولې وی ملک الموت مرشه ده اسا چې اخلي مړل خلک څنګه مړل بیا پلان کې چې ده دا اتیا کال عمر ده او د 300 کال د پاره اسمکه په اجاره غستی ده چې 300 کال د پاره اجاره ما اسمکه غستی ده هغه ته پته لګیدلی کنه چې ملک الموت مړل کنه د اتیا کال عمر کې دی لګیا ده زمګه په اجاره ما 300 کال د پاره علي نو لګیا هرس زیاتیږي د مال هرس هغه زیاتیږي بډا کیږي او دا ویم چرته خیر او خیرات وکا چرته مدرسه کې په جمعات کې پیسې ورکا او یې ولې مال جمع کول غواړي دا ته مو آیا ابي ته امر کلمه مو آوي دا نه عمر باندې دې خپکیږي ښا ته امر روان دي یغه پکی ولې سمره مس ولې تا د بډا کار مس هغه د امر په بډا خونه ده چې امر په بډا باندې دې پسوان نشتی وړو کې نشتی نه دا خو د الله رب العزت د طرفنا یو وخت مقرر ده د هر چا لپاره سمره ده سمره چې الله رب العزت مقرر کړل امر ده هغه پیرټ ته برسي هغه وخت برسي ښا حتا زرتم المقابر تر دې پورې چې تاسو ملاقات کو د قبرونو اے تمرګ پوره ته په دغه کې اختوي دویم مطلب دا حتا زرتم المقابر تر دې پورې چې تاسو زیارت د مقبرو کو د دې لپاره سکی تا ته پته ده پلار قبر می څنګه جوړ کو مرمر می پکې لګوللی جیپس می لګوللی چپس می لګوللی او دا سه می جوړ کو چې په دې علاقه باندې د چا قبر بنئ زما د پلار قبر زما د نیکه قبر امیدا سي جوړ کو ښا حتا زرتم المقابر تر دې پورې چې تاسو سیالم شروع کړه قبرونو کې اگر قبر ده قبر خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي سمره بای دغه سه جوړ کا چې هغه د زمکینا تقریبا یو لوي شوچتی یبا کا چبای
چې کله پخیږي نو اوریدل شي خبره ده د استادانو نه وای چې کله قبر پوښ شي باغی باندې د الله رحمت بن شي ته چې کله قبر پخې د پلار د نیکه د بل مشر نو په دې باندې ته هغه سره خیر خواهی کې که بدخواهی کې خلق غواړي دا چې زه هغه لپاره دعا وکم زه داسې یو کار وکم چې هغه رحمتونه وریږي زه هغه لپاره خیر او خیرات صدقه و غیره کوم چې هغه ته فائدہ میلاو شي او ته کیسه کې دا چال دغه قبر پخې نو وی کله چې سړی قبر پوخ کی په هغه باندې الله رحمت بن شي رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر د پخولو نه منع کړوا رااله حدیث کې رااله چې تاسو لا تجسس القبور لا تجسس القبر تاسو قبر مپخوي پای ما چونه ملګوي سره راغه مولوی صاحب نه تاسو کو ویجی پلان قبر می ده سیمټی کومه نو څنګه جایز دي کنه او جایز دي ولې حدیث کې خراغلی چونه په ملګوا که سیمټ لګې نو سیمټ خیر ده دا مولوی صاحب خبره ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ویلو ناغه مطلب داو چې تاسو قبر معمولی هم مپخوي چونه باندې لک پخواله راځي او په سیمټو باندې زیات پخواله راځي نو چې لک پخواله من دي نو زیات پخواله په طریقه اوله من دي نو دې سکی دی وینا خیر دی وی حتا زرتم المقابر تر دې پوری تاسو دغه تکاثر او دغه سیالی د یو بل نه مخکې کېدل دا په قبرونو کې شروع کړو یو قبر ته چې ګوره نه یو چتی بل قبر ته چې ګوره اب دو چتای بل ته چې ګوره اب درې چتای هغه درې سیړې لګې دلی دا سیړې دا په کوم ځای کې وي قبرونو کې دا قصې نه وي دا قصې سیده ساده قبر ده قبر باندې دا د دې سيزونو نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړل نه بکوي رسول الله صلی الله علیه وسلم په خبرو باندې لپاسه د کیناستو نه منع کړل چې قبر باندې باندې کینې چې کوم قبر دی خاص هغه باندې کیناستو نه منع کړل دا رنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړل ایکتب علیه چې هغه باندې لیکل دیوشي لیکلو نه منع کړل دلته چا به لیکلی نو چا به سورتونه لیکلی چا به کلمه لیکلا چا به نور څه لیکلی چا په درې قل د سره قل لیکلی او چا په آیت الکرسی لیکلا اګه دا یو طرف ته مونږه لیکیاو احتجاجونه کو پلان کې لیکیاري هغه د قران به عزت کوي په خپل چې تک نه ته قران کریم به عزتي لګای په خپل باندې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې شونه منع کړوا ته لګیای علماء لیکلي کتابونه لیکلي دا شونه من دي اته لګیای دلته کې کم چې دا مړی د پاره کم کټي باغی باندې کم صادر خورول کیږي نو علماء لیکلي دا بس ساده بالکل ساده هغه چې ګلدار بم نه تاسو سره چلو کو هغه نو کا صادر دی راواغز چې هغه باندې آیت الکرسی لیکلا هغه باندې قل لیکلی هغه باندې کلمه لیکلا هغه باندې اسماء الحسنا لیکلی او دا د قران کریم بی عزتی دانه نو کم وای لګیای ارجمات کې دا صادر پوتته لګیای سګي او دا صادر را کوي وای ابتدا کې چې کله رالم دلته صادر مې ولیدو کم چې هغه وخت کې مؤذن اوته مې دا کې بنکا کم چې دلته کې کم دغه الماریان دي ای چاله بدانه ورکه که څوک راغله وتوا واغه د مولوی صاحب سره دی هغه د مولوی صاحب په اختیار کې دی هغه چابي هغه سره ده دا ناروا کسبونه کې ناروا کارونه کې سبب وي دغه شیخ د خالص ناروا او د دې بیزتی کې څنګه کې آلته چې کله مړ خخي اواخلي گزاري کې آل په قبر باندې کې دي هغه د بل قبر باندې کې او سب عزت نشتی دغه شی خودل په قبر په مړی باندې لپاسه خورول ناروا شی په لګلګیا دغه کوي
عام ګلدار خيستا صادر خورول په من دي چې کم په لیکل لی هغه لیکل خو د سره هغه سره جواز نه لري زمونږ عام چې ګوره ناغه مې دا قصه ده اوس خو شروع کړی دا الحمدلله سنه سکیږي چې کم ځای کې دغه صادر په غوړېدلې جنازه به نه کوو دغه سي نور قسم رواني په چې کم ځای کې دغه سي ناروا کول کېږي په واده کې ناروا کول کېږي نو څه خبره روانه شي دا نه وکاو نه بخرو حالت کې آلته به خراش کاک نه کو او به بنس کو قدرې ولی ناروا ولی کوي ځان ته مسلمانان وایي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقې باندې خپل ژوند تیروي کنه الله دې موږ توفیق راکړي دا کمی قصه غم دې که خادي دا ژوند تیرول دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې د الله په حکم باندې الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل توفیق راکړي